أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. سورة الضحى مكية وهي 11 آية. سورة الضحى مکی سورت تے 11 آیاتونه دي. شان نزول د دې سورت داسې دی چې حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې د پیغمبر علیہ السلام یو ځل ګوته مبارکه خوږ شوه، وینه ترې روانه شوله. نو پیغمبر علیہ السلام د خپلې ګوتې مبارکې ته ویل ان انت الا اصبع دمیت وفي سبيل الله ما لقيت، یعنی ته یوه ګوته یې چې د وینو شولې. ان انت الا اصبع دمیت، ته نه یې مګر یوه ګوته یې چې وینې شولې. وفي سبيل الله ما لقيت، او تا ته چې کم تکلیف ورسېده نو د الله په لار کې درته تکلیف ورسېده. نو چې د الله په لار کې غم ورسېد نو ولې خفه کېږې؟ مه خفه کېږه. دا واقعه چې جندب رضی الله تعالی عنہ ذکر کړله، نو دې نه پسې وایي چې څو ورځې جبرائیل علیه السلام وحی را نه وړله. نو مشرکانو یو پیغور شروع کړ، پیغمبر علیہ السلام ته یو پیغور کو چې تا ته به وحی راتلله، اوس نه راځي، ته الله پرېښودلې، الله دنه ناراضه شو. نو دا صورت الله پاک نازل کړ چې الله پرېښی نه او تا سره د الله دشمني نشته، د دشمنۍ نیولې نیت یې پرېښی نه. دا جندب رضی الله تعالی عنہ روایت چې بخاری کې راغلی، په هغې کې دا خبره هم ده چې یو 2 شپې پیغمبر علیه السلام تهجد لپاره نڅېده، او د وحی د تاخیر ذکر پکې نشته دی. او په ترمذی شریف کې چې کوم روایت دی ناغې کې د تهجد یو 2 شپې پاسېدل نه پاسېدل دی نه دی ذکر کړی، صرف د وحی تاخیر راغلی دی. نو دې کې څه تعارض نشته دی، دواړه خبرې ممکن دي. کله به راوي یو ذکر کړي، کله به بل ذکر کړي وي.
او دا پیغور چې کافرانو کو چې الله پرې خو دې او دشمنی در سره وکړله نو دا پیغور چا کو د ابو لهب ښځه وه ام جمیل نومې دا پیغور هغې کړی د وحی د تاخیر واقعات ګڼ راغلي دي په ابتدا کې چې پیغمبر علیه السلام ته وحی نازله شوله اقرأ باسم ربک الذي خلق نو څه وخته پورې بیا وحی نه نازلېدله نو دغه هم د تاخیر یو وخت و چې وحی مؤخره شوله رسته شوله نو مشرکانو یا یهودیانو اعتراض کړی دی او بله وجه دا هم کیدی شي چې یو ځل کافرانو د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کړی دی چې دا روح څه شی دی نو پیغمبر علیه السلام وی سبا به جواب درکم خو ان شاء الله ویل ایر شو په دې وجه باندې د وحی راتلل بند شو نو کافرانو به پیغور کو چې الله ته ناراضه شو او الله پرېښود پیغمبر علیه السلام نو الله دا صورت نازل کړ چې پیغمبر علیه السلام الله نه پرېښی الله تعالی ناراضه نه دی والضحى قسم می دی پا چاشت باندې د چاشت په وخت می دی قسم وی واللیل اذا سجا قسم می دی پشپ باندې چې دا شپه کله تور شي والضحى قسم می دی د ورځې په رڼا باندې چې د چاشت په وخت کې کوم رڼا وي نو د ورځې په دې رڼا مې د قسم وي واللیل اذا سجا قسم مې دی په شپه باندې اذا سجا چې کله دا قرار بیا مومي دا شپه قرار مومي د دې یو معنا دا کیدی شي چې دا تیارک کامل شي شپه خطک کثور شي اول کې د شپې دا تیارک کم وي چې وخت تیریږي نو ورو نور زیاتیږي نو بیا دا شپه مکمل تور شي یو د قرار موندو دا معنا ده او دویمه معنا دا ده چې د شپې دا تمام حیوانات ودشي ګرځېدل او خبرې اترې کول دا پرېږدي نو مکمل خاموشي شي شومه دم شي نو دا واللیل اذا سجا د دې دوه معنی شولې واللیل اذا سجا قسم مې دی په شپه باندې چې دا کله تھکه توره شي یا مکمل خاموشي پکې راشي ما ودعك ربك وما قلا ندے پریخ تعالی ربک استعرب وما قلا او نستان اخفل رب بیزار شوی دے اللہ قسم کرے دے کہ پروردگار پریخ نے او نستان بیزار شوی دے زکتا نداس سقبل اخکار شوی ندے چھ پاغی بانے اللہ درن خفشی پیغمبران ټول معصوم دي د ګناه او نافرمانۍ نه نو د کافرانو په دې بېهوده خبرو باندې غمجن کېږه ما سوره چې وحی کې تاخیر راغی رستوالی راغی نو دا د دې علامه نه ده چې کني ته خدای پاک پرېښودلی او دشمني در سره کوي بلکې تعالی الله نعمتونه درکوي شرافت او کرامت درله په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې هم درکوي وللآخرة خير لك من الأولى خامخا آخرت چرے دیر بہتر دستا دا پار دا دنیانا وللآخرة او خامخا آخرت
خیر لک ډیر بهتر دستا لپاره من الاولا د دنیا نه. آخرت نه مراد آخرت تی، اولا نه مراد دنیا شولا. نو کافران چې کم پیغور درکئی نو په دنیا کې بدوی اوویني چې کم دنیا نعمتونه الله دلته درکړي دي د دې نه به نورم ډیر په آخرت کې درکئی. د کافرانو خبره غلطه را، آخرت کې به د دې نه نورم زیات انعامات الله درکئی، د دنیا نه زیات انعامات. او د آخرت معنا دویم حالت او اولا اولنی حالت. آخرت او دنیا تینا مراد نه دی، دا ته مراد دی چې نننی د کوم حالت نو پسې سباله حالت به د دې نه مخي. نو هر دویم حالت به دی د اول حالت نه اعلا او افضل وي. وللآخرة او هر دویم حالت ستا خیر بهتر بوي من الاولا د اولنی حالتنا. دومره انعامات به الله درکئی چې د هر لومبني حالت نه به د دویم حالت بهتر وي او افضل وي. نو په دې کې د دنیا علوم او معارف هم شته چې اوس کم علم درکړی شوی دی سبا به د دې نه نورم زیات وي. او د الله د قرب او د نزدېکت چې کومې درجې دي نن چې الله ته څومره نږدې سبا به د دې نه نورم الله ته زیات نږدې. د دنیا معاشي مسائل نن چې څنګه دي سبا به د هغې نه بهتر وي. نن چې په دنیا کې کوم عزت درکړی شوی سبا به دا نورم زیات وي، کوم حکومت درکړی شوی سبا به دا نورم زیات وي. نو هر دویم حالت دی د اول حال نه اعلا او افضل به وي. ولسوف يعطيك ربك فترضى، زر دې چې تعالی به درکړي رب ستا فترضى نو ته به په هغې باندې رضا شي. ولسوف يعطيك زر دې چې در به کي تا ته ربک ستا رب څه به درکړي نو هغه څه ذکر نه کړل. نو چې دا ذکر یې نه کړل دی کې عموم طرف ته اشاره ده چې هر یو محبوب و مرغوب شي چې تی غواړې نو هغه به تا ته ملاویږي. کم څه چې ستا په دنیا کې خوښ دي یا دې په آخرت کې خوښ دي نو هغه به ټول تا ته ملاویږي. نو د پیغمبر علیه السلام مرغوب او محبوب شي د ټولو نه زیات د دین اسلام ترقی ده. نو تعالی به الله د دین اسلام ترقی درکوي، د دین اسلام غلبه به درکوي. په تمامو دینونو باندې دین اسلام به غالب وي. بیا د امت چې څومره ضروریات دي دا به الله درکوي. په دشمنانو به غلب هم درکوي او په دې دشمنانو په وطن کې د اسلام کلمه به خورېږي، دین حق به پکې خورېږي او امت به هم درله درکړي. د امت بخنه به درته هم کوي. پیغمبر علیه السلام ته الله پاک ډېر امت وربخي. وی دا آیات چې نازل شو نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل اذا لا ارضا وواحد من امتی فی النار. په دغه وخت کې چرې به م رضا نشم چې یو امتي مې په دوزخ کې وي نو زه به رضا نشم چې ټول امتیان د دوزخ نه را وباسم نو هلې به رضا کېږم. کمې پورې یو امتي مې په جهنم کې وي پیغمبر علیه السلام وایي زه نه خوشحالېږم. الله وی چې زه به دې رضا کوم نو هلې به رضا کېږم چې ټول امتیان راله جنت ته بوځي. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائل کہ اللہ زما د امت پبارک زما شفاعت قبلی تردے کہ اللہ پاک براتا فرمائی رضیت یا محمد رضیت یا محمد، اے محمد ترضا شو لکنا صلی اللہ علیہ وسلم. نیزب و تعرض کم چی یا رب رضیتو، اے رب بس دے خوشحال شم ز رضا شما. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی چی ورځ پیغمبر علیہ السلام تلاوت کو په تلاوت کې دا آیات راغی چې فمن تبعنی فإنه منی ومن عصانی فإنك غفور رحیم. ابراہیم علیہ السلام فرمائی
فمن تبعنی فإنه منی، یا اللہ دے قوم کی چا زما تابداری وکړه نو دا زما مرګري دي. اشاره پکې چې زما مرګري وي بخا. ومن عصانی، او څوک چې زمانہ فرمانی کوي نو بیا هم ستا بندیان دي او ته غفور رحیم. فانک غفور رحیم، ته بخونکی او مهربان نو که ګناه کوي نه مې مني نو او مې وبخه، مسلمانې کوي بخا. عیسیٰ علیہ السلام سوئی فرمائی ان تعذبهم فانهم عبادك، یا اللہ کدے نا فرمانو لتا عذاب ورکے نو دام ستا بندیان دی. دا دوار آیات چی پیغمبر علیہ السلام او فرمائی وی دوار اللہ سنے پور تکل او اللہ تے زاری شورو کرو جڑلے بار بار سوال کی اللہم امتی امتی، یا اللہ زما امتیان ما ترو بخا او جڑلے نو پجراب کے سوال کئی اللہ جبرائیل علیہ السلام رو لے گو سرد دی چا اللہ پار سے خبر دے خبیان فرمائی محبوب والی جاڑی وی ما تا علم دے خو سوال در نکوم چا والی جاڑی. وی پیغمبر علیہ السلام وی چا دا امت بخن اغوارما. وی جبرائیل علیہ السلام اللہ ورسر وعدو کلے چا لار شو محبوب تو فرمایا جستا دا امت پبارک بتاز رضا کوما، تا بخف کوما نتا ورضا کوم. ویخا چه ما رضا کینو اذن لا ارضا فواحد من امتی فی النار، چی یو امتی می پا اور کیوی نزب چرم رضا کیگا منا علی و رضا شم چطول امتیان جنت تبو زمان. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، زرد چه طالب در کستا پروردگار دومر سے بدر کی فترضا چی تب پی رضاشی. نو دا دنیا دا آخرات تمام نعمتنا بمدر کئی او دومر امت بدر کئی چی تب پی خوشحال شی و رضا بشی. نو تب ہوئے چی رضیتو ربی رب رضیتو رب رضیتو رب رضا شما. دا کافرانو دا پیغور پا جواب کی اللہ خپل نعمتنا پیغمبر علیہ السلام تا ذکر کی. پا دنیا کی و پا آخرت کی چکم نعمتنا اللہ ورکڑی دی دا غیرہ سے معمولی غندے تفصیل اس بیانی گی. علم یجدک یتیما فآوا، آیات مندل نوی رب خپل یتیما یتیم. علم یجدکا، آیا نو مندل تالر ربستا یتیما یتیم فآوا، نو تالے ٹکانا درکللا. پیغمبر علیہ السلام پیدائشی یتیم دا پیدائش نہ لگ غند مخ کے والد سے بھی وفات شو، نہ دا والد سے ملاقات اونشو. پیدائش نہ لگ مخ کے دا پیغمبر علیہ السلام بابا وفات شو، نہ پیدائشی یتیم. دا خپل مور پا غیگ کیو شپگو کال عمر پوری او دا نک پرورش و سرهم عبد المطلب. دا شپگ کال پس مور بی بی وفات شلا او چی دا اتو کال شو نا عبد المطلب وفات شو نکو. او دا وفات پا وقت کیا غخپل زوی ابو طالب توی چی دا دیر وارب دیر خیال ساتی. نبی ابو طالب دا پیغمبر علیہ السلام دا سے خیال ساتو کہ دا خپل بچوں نے زیاد خیال ساتے لے دی. تربیت او پرورش کو نا اللہ یتیم مندلے وے او بیا تعالی ٹکانا در کفا آوا ٹکانے در لدرک للا. یتیم چاہتا ہوئی کہ پا انسانانو کے پلار وفات شی ناغت یتیم ہوئی. نابالغ وی او پلار وفات شی نو یتیم وتا ہوئی، او چه بالغ وی پلار وفات شو ناغت یتیم نہ ہوئی. نو نابالغا چه پلار وفات شو یتیم شو. او دا یتیم یو معنی دا دا چه دا دا مثل نشتره. در یتیم اغی مرغلر توئی کہ طول دنیا کے داغی پشان چه بلا مرغلر پیدا کی گی نا ناغی تا در یتیم وئی. نو پیغمبر علیہ السلام در یتیم
دا سے قیمتی شخصیت چې په تمام کائنات کې د په شان بل نه پیدا کیږي، نه پیدا شوی دی او نه به پیدا شي. ذر یتیم الم یجدک یتیما، آیا مندل نوی تو خپل رب یتیما یتیم فآوا نو تاله ټکانه درکړلا. نو په دې د رب شکر ادا کوا، دومره نعمت تعالی الله درکړی دی بل چاله نه دی ورکړی. دویم نعمت ووجدک ضالا فهدا، د ضال یو معنا د گمراه، او دا معنا په دې دی کې اغشتل بالکل حرام ناجائز. ضال معنا گمراه او دا معنا په دې دی کې اغشتل حرام دی. زکات چې هر پیغمبر د نبوت نه مخکې د ولایت په یو اوچت مقام باندې وي چې د تمام دنیا اولیاء کرام را جمع کړي، نو د هغې ټولو مجموعه ولایت او کرامتونه دا د یو ساسکي په اندازه والا، او د پیغمبر د پیغمبرۍ نه مخکې چې کوم ولایت دی هغه د یو سمندر غوندې واخله، بلکې د هغې نه هم زیات دی. نو چې یو سړی پیدایشي دومره اوچت ولی الله وي نو هغه ته ګمراه لفظ ویل په خپله ګمراهي ده. نو ګمراه لفظ په دې دی کې دا معنا په دې دی کې اغشتل ناجایز او حرام. ووجدک ضالا دا معنا به نه اخلي لکه یوسف علیه السلام رونو چې خپل بابا ته وی تالله انک لفی ضلالک القدیم. دغه د معنا دا نه ده چې ته په ګمراهۍ کې زړه ګمراهۍ کې، بلکې ستا د ده سره محبت یو دی، محبت کې ته خطا یې، موږ ظلمي یو، موږ سره محبت وکړه. نو ته یو ماشوم سره محبت کې، یوسف علیه السلام خو ماشوم دی، نو ده سره د محبت کې ته خطا یې. نو دغه ځای کې هم ګمراهي معنا نه ده، دلته هم ګمراهي معنا نه ده. نو دویمه معنا ده دی دا ده چې ناواقف وي، نو د شریعت ته تفصیلاتو نه خبر نه وي. پیغمبر علیه السلام ته چې پیغمبري نه وه ورکړی شوی، قرآن نازل نو، نو د قرآن د تفصیلاتو نه خبر نو. نو الله ورته فرمایي ما کنت تدري ما الکتاب ولا الایمان، تا ته پته نه لګېده بل کتاب و کتاب څه شی دی، قرآن څه شی دی تفصیلات معلوم نو، ولا الایمان او د ایمان تفصیلات هم درته معلوم نو. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، دا قرآن یو نور من اگردو ہدایت کو پا دیبان من نشاء آغا سوک چی دا من خوخی من عبادنا. پیغمبر علیہ السلام دا کافرانو دا مشرکانا طور طریقونا دا دے گڑو وڑو رسمونو نسخ بیزارو، او پدلک دا اللہ دا عبادت یو جذبوا، دا اللہ عشق او محبت کیو، او دا وصول الاللہ اللہ تا دا رسیدو دا پارا کوشش کی کہ پکمو بو ورسم، بیا دا مخلوق دا ہدایت فکر کی. نو پا دیزر کہ اللہ پاک یو بہترین او کامل ترین استعداد اچولیو، او دے دا پارا اس لار گوری چی پکم لار شما. نو پا دیزر کی تنہائی خوخ شلا، دا مخلوق نزان لوال خوخ شو، نو غار حرات تشریف یوڑا، او پا دغی دے کے با لگیو عبادت بے کو، فکر بے کو دا اللہ پا دیو مخلوق کے بے فکر کو. نو دقدرو اللہ تمر فراخ کو چی دا عرش و دا کرسی نزیاد فراخ شو. نو اللہ وحی راو لے گلا، او بیا دا سے علمی ولورک کہ دا اللہ پا مخلوق کے دومر علم بل ہیچ چاہتا نہ ملو شوے کم علم چی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ پاک ورکو. نہ فرشتو سر دا غمر علم شتا، او نہ نور پیغمبرانو سر، نہ بل مخلوق سر کم مقدار دا علم چی پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکو. او بیا دا عرب و خلق چی اغوی با پخپل جاہلیت بانے فخر کو، پخپل جاہلیت باندے فخر بے کو، اگا جاہلانو تا دا پیغمبر علیہ السلام پا یو مبارک نظر باندے
دومره اوچته مرتبه الله ورکړه چې تر قیامت د خلکو لپاره هغه هادي او رهبر جوړ شو. هغه صحابه کرام چې بالکل جاهلانو په اسم نه پوهېدل، جمدې لونه به یې په ځمکه کې خښولې او په هغې به یې فخر هم کو. هغه داسې شو چې پیغمبر علیه السلام فرمایي اصحابي کالنجوم، زما صحابه کرام دا ستورو په شانتي دي. بأيهم اقتدیتم اهتدیتم، په کوم پسې چې اقتدا وکړله اهتدیتم، په هدایت بشئ. هغې نه هادیان جوړ شو. وی خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر لیا. اگر ناپویا خلق چې په خپلم پلار نو اوروں کے ہادی بن گئے، هغه د نور دپاره هدایت کننده جوړ شو. او دا د پیغمبر علیہ السلام هغه ښکلی نظر و، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. ووجدك ضالا فهدى الم يجدك یتیما، آیتی مندل نوی یتیم فآوانو ٹکانے درکلا. ووجدك ضالا نو تی لیدلی وی چې تفصیل د قرآن نه خبر نوی، تفصیل د شریعت نه، تفصیل د ایمان نه نا خبره وی، ناواقف او بے خبره وی. نو دا معنا مراد ده د شریعت الهی د احکامنا او د علومنا بے خبره وی. نو چې نبوت الله درک نو دغه علم ورسره الله درک. نو دریم نعمت چې دی نو هغه څه شی دی؟ ووجدک عائلا فاغنا، الله موندلی وی ته عائلا فقیر و محتاج، فاغنا نو مالدار یې کړلی. په ابتدا کې پیغمبر علیه السلام د خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها مال تجارت لپاره واغشته مضاربت باندې، او په هغې کې ډېره ګټه الله پاک ورکړله. څه د پیغمبر علیه السلام حصه شوله، څه د خدیجې بیبي. دې نه وروستو خدیجې بیبي چې د پیغمبر علیه السلام ښکلي اخلاق عادات ولیدل، د دیانتداري، ایمانداري، صداقت یې ولیده، نو په خپله د نکاح پیغام یې ور ولیږه. پیغمبر علیه السلام د خپل خاندان د مشرانو په مشوره باندې د دې بیبي سره نکاح وکړله. بیا دې بیبي ټول مال پیغمبر علیه السلام ته ورکړ. دا ظاهري غنا او مالداري شوله. دې نه علاوه د پیغمبر علیه السلام باطني غنا، د زړه غنا دومره ډېره ده چې د تمام مخلوق نه بے پروا کړی دی. غنی عن العالمین. نو د ابتدا د پیغمبر علیه السلام باندې د الله د طرف انعامات او آینده به هم نعمتونه الله پاک ورکوي. نو تا نه الله خفه نه دی. ما ودعک ربک وما قلا، خفه کېږه ما، الله پرېښیم نه، الله ناراض هم نه دی ستانه. د دې نعمتونو ذکر کولو نه پس الله فرمایي فاما الیتیم فلا تقهر، نو پس هر چې یتیم دی فلا تقهر، نو ته یتیم ته قهر مکوا، یتیم ته قهر مکوا، د یتیم خبرګیری کوا، دلجویی کوا، ځکه پتا باندې د یتیمۍ دور تیر شوی دی. نو ته د بل یتیم خیال ساته. نو پیغمبر علیہ السلام با د یتیمانو ډیر زیات خیال ساته. دا تقهر یو معنا غلبا او په زور باندې تسلط کول، مسلط کېدل. مطلب دا چې یتیم ضعیف او بې وارثه مه ګڼه، د هغه په مال او د هغه په حقونو باندې په زور مسلط کېږه مه. د یتیم حق مه ضایع کوه. نو پیغمبر علیہ السلام به د یتیم سره ډېر شفقت کو او ملګرو ته به یې ویل چې په یتیم باندې خیال کوئ، د دل شکني ونه شي. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په کوم کور کې یتیم وي، د مسلمانانو په کورونو کې بهتر کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او د هغه سره د احسان او د محبت سلوک کېږي.
دا بهتر کور دی او د ټولو نه ناکاره کور هغه دی چې په هغې کې یتیم وي او هغه سره بد سلوک کېږي. فاما الیتیم فلا تقهر، پس هر چې یتیم دی نو هغه ته قهر مه کوه، په هغه په زور مسلط کېدل مه کوه، حق یې مه ضایع کوه. واما السائل فلا تنهر، او هر چې سائل دی نو دې مه رټه، تنهر رټه یې ما. د سائل معنا سوال کوونکی، نو که درنه د مال سوال کوي خیر خیرات درنه غواړي نو دې مه رټه، او که علمی سوال درنه کوي نو دې مه رټه. علمی سوال د مسئلې تپوس کوي نو دې هم مه رټه. نو د دې رټنې نه پیغمبر علیہ السلام منع فرمایلی ده. بهتره دا ده چې سائل له څه ورکه رخصت یې کا، او که څه سره نو نشي ورکولی نو په نرمۍ یې رخصت کا. عذر ورته وکړه چې دې وخت کې را سره څه نشته دی، الله دې وبخه، که بل وخت کې رالی ورسره سره وی انشاءالله بیا به درکړم، دې وخت کې خفه کېږم څه نشته دی. او دارنګې که علمي مسله وي او تپوس درنه څوک کوي نو په جواب کې سختی مه کوه او بدخویي مه کوه، نرمی کوه، شفقت کوه، جواب ورکه. البته بعضې وخت کې داسې ناجغه سړی به راشي چې ته به جواب ورکړې، هغه نه صبرېږي، بیا ته خبره کوي، بیا کوي، او تنګۍ دې نه پرېږدي، تا پرېږدي نه، په نرمۍ نه سمېږي نو ده ته لږ کار وکړه، دې نه سمېږي، دې په سمه خبره نه پوهېږي نو دې ورکړه. یا یو سائل دې مال غواړي ته ورته خدای دې وبخه څه نشته نه، ځان له نارې ما سره نشته، ته ما پورې نښتې، هغه له پورې نښتې چې نه خامخا به څه راکړې. نو دا سائل اوس دې په نرمه نه پوهېږي. داسې نه چې هر سائل چې څنګه سوال کوي نو بس رټې به نه، نو دا به دې په سر سواري شي، ناجایز سوالونه به کوي. نو داسې وخت کې بیا اجازت شته. او بعضې سائلانو یو نوې طریقه ایجاد کړې ده چې په یو خپه به ولاړي، پنور به ولاړي، او څه خاص مقدار روپۍ به وښي چې دقونه روپۍ غواړم او د یو کس نه غواړم، او چې څوک وله را جمع کوي نه جمع کول به نه کوي، یو کس به را کوي. دا ناپوهه سائل دی. پخوا یو ملنګ داسې نری نری اوچې خپې وې، په یو خپه ودرېد دیوال خوا کې، ارزاني و نه، هغه به وایي چې یو چینکچی پاو کباب او 15 روپۍ غواړم. هغه ورځو کې 15 روپۍ ډېر شو، نو پاو کباب او یو چینکچی او 15 روپۍ، نو خلکو به ورته روپۍ دوه ورکوله، تا نه څلور نه، نه نه دا نه غواړم. اخر کې بیا یو بنده والا دا هر څه ورکړله، پلس پیسې چینکچی او هغې مو راوړله او کباب یې مو راوړه، 15 روپۍ ورکړې، اوس خطې کړې. دا د ډېرې زمانې خبره. اوس وخت کې د دعاوی طرف ته یو کس هغه راغی، هغه څه خاص مقدار د غوړو یاد کړي چې دونه غوړي راله والی، او څه زرګونه روپۍ یاد کړي چې دغونه روپۍ راله راکړې، کنی په دې انور به ولاړې. نو داسې سائل چې دا ناپوهه دی، دې لږ برابر ور غواړي. اما السائل فلا تنهر، خامخا سائل ته څه ورکول لازمي نه دي. پیغمبر علیہ السلام ته یو سائل راغی او سوال یې وکړو، د هغه وجود ته چې پیغمبر علیہ السلام وکتل نو هغه د محنت مزدورۍ قابل و. نو پیغمبر علیہ السلام ته تپوس وکړئ کور د سره څه شته؟ وی او وی یو را سره یو کمبل دی، یو ټاټ غوندې کمبل او یو کاسه ده، یې ورشه هغه راوړه. نو دغه کمبل او دا کاسه پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته دا به څوک واخلي، په څو به یې والي؟ یو کس وی زه به په 1 درهم والم، وی دې نه څوک زیات ورکوي، بل وی زه به په 2 درهمه والم. نو پیغمبر علیہ السلام هغه کمبل او هغه کاسه په 2 روپۍ باندې په 2 درهمه خرڅه کړله. نو په 1 درهم باندې وله تبر واغشته،
او لاس کې ورته پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک ور واچو او په یوې ولا خوراک واغشته وی دا خوراک یې اوسه بچو ته واچوه او دا تبروالو د ځنګل نه به خشاک راوړې او به خرڅې هفته دوه کې دې ونه وینم زه هفته دوه پس سړی راغی خدای د سره خو کله 70 روپۍ مې هم جمع کړي دي او ښه جامې هم راکره شته او د خوراک څښاک انتظام هم شته وی دا بهتره نه ده د سوال کولو نه چې ته سوال کې چې څوک سوال کوي په مخ به سرمن او غوښه نی د قیامت پر ورځ دا بد شکل به نیولي د دې نه ښه ده چې محنت کوه نو سایل ته سمه لار وښوله نو کله به سایل ته څه ورکړي دا د هغه په حق کې ښه ده او کله به سایل ته سمه لار وښیې چې محنت مزدوري کوه نو دا د هغه په حق کې بهتره ده سایل راته ما سمه لار ورته وښیه بل نعمت واما بنعمت ربك فحدث او هر چې نعمت د رب ستا دی فحدث نو د هغې بیان کوه تحدیث د دې خبرې کوه مطلب دا چې کم نعمتونه الله درکړي دي نو د هغې نعمتونو ذکر کوه خو په طریقې د شکر گزارۍ الحمدلله خدای پاک راله بچي راکړي دي زه د دې لایق نوم خو ماله خدای داسې بچي راکړي دي الحمدلله اوس هغه داسې ښه کاروبار کوي ښه دینداره دي نو دا ته د خدای نعمت یادی دومره مال خدای راکړه دومره بچي خدای راکړه دومره فلانې نعمت راکړه دومره قدر خدای راکړي عزت راکړی نو دا نعمت ذکر کوه او په طریقې د شکر گزارۍ د فخر دپاره به یې نه ذکر کې غرور او تکبر دپاره به یې نه ذکر کې د الله نعمت ذکر که شکریې دپاره که یو بنده د سره ښېګړه کړي نو دا م وایه چې هغه فلانې بنده د خدای خوشحاله کړي هغه را سره ښېګړه کړې ده نو دا طریقه د شکر گزارۍ ده د الله د شکر گزارۍ هم ده د بنده د شکر گزارۍ هم ده کم بنده چې د بنده احسان نه مني شکر نه ادا کوي دی به د خدای څه شکر ادا کړي او که یو بنده د باندې احسان کړی دی ته د هغه بدله خلاصولی نه شي مالی بدله نه شي خلاصولی وس دې نه کېږي نو د خلکو مخکې د هغه تعریف وکړه دا فلانې ډېر ښه سړی دی خیر دا مو چې مال یې دونه سره کړي خو دا فلانې ډېر ښه سړی دی نو دا ته د هغه مالي بدله نه شي خلاصولی خو په خلکو کې د هغه ښه صفت چې بیانې نو دا هم ته د هغه شکریه ادا کړې د هر نعمت شکریه ادا کول واجب دي نو د مالی نعمت شکر دا دی چې دا مال د الله په نوم باندې ولګوه په خالص نیت باندې د الله په نوم ولګوه او د بدن د دې نعمت شکر دی دا دی چې جسمانی طاقت د الله په عبادت کې ولګوه د الله چې کوم حکمونه دي دا خپل جسم په هغې کې ولګوه او کوم علم چې الله درکړی دی د دغه علم د نعمت شکر دا دی چې بل ته ورسوه دا صورت داسې دی چې د دې نه تر اخره پورې څومره صورتونه دي نو د هغې نه وروسته به تکبیر وی او تکبیر دا دی چې لا اله الا الله والله اکبر په دې هر یو صورت کې خاص انعامات ذکر کېږي په پیغمبر علیه السلام خصوصي نعمتونه رحمتونه الله ذکر کوي په څو صورتونو کې د قیامت حالات او څه کې د قرآن صفتونه او عظمت دی نو په دې نعمتونو باندې به شکر ادا کوې او ورسره به تکبیر وې لا اله الا الله والله اکبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين